بسم الله الرحمن الرحیم. شکر الحمدلله چې الله جل شانه موږ ټول مسلمانان پیدا کړي یو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مبارک امت کې پیدا کړي یو. د نبی علیہ السلام د ختم نبوت واجبانی الله جل شانه موږ تاسو له د دعوت الی الله عظیم کار را کړی دی چې دغه دعوت د مهنت لپاره وخت باندې څنګه مشران اجتماعګان مقرر کړي چې په هغه کې زمونږ د صحابه ټوپۍ او د علاقه ګډون اجتماعګان هغه مقرر شوي چې ان شاء الله د هفتې د ورځې نه به زمونږ د ټوپۍ د حلقې اجتماع شروع کیږي او بیا به د اتوار پر ورځ باندې د حلقې ګډون اجتماع شروع کیږي او د سوار پر ورځ به ان شاء الله تعالی بیا اجتماعي دعا کیږي. دغه اجتماعګانې په دې مقصد باندې کیږي چې زیات نه زیات مسلمانان په دغه اجتماع کې شریک شي، د دې بزرګانو بیانونه واوري او د ځنکدن د قبر آخرت هم ورسره پیدا شي او د خپل ژوند د بدلولو چې کوم نه کوشش وکړي او بیا دغه پیغام چې کوم د الله جل شانه دی دا واخلي، بستر را واخلي او د تشکیل وکړي او د الله دا پیغام د الله بندگانو ته ورسوي. چونکه په ټوله دنیا کې چې څومره انسانان دي د دې د هدایت لپاره به الله جل شانه انبیاء علیهم السلام نه رالیږي. ځکه زموږ د ټول دا ایمان دی چې نبی علیه السلام خاتم النبیین دی. د ختم نبوت په وجه باندې الله جل شانه تاسو له دا کار نبوت او د دعوت دا مهنت را کړی دی او د الله جل شانه وحدانیت او د پیغمبر اسلام رسالت آخرت او د ختم نبوت کومه مسله ده دا به د امت چې د ټول دنیا ته رسي. دا الله پاک ذات سره تعلق جوړول، د نبی علیہ السلام په طریقو باندې چلیدل او د آخرت لپاره تیاری او مهنت کول دا د امت ذمہ داری ده او دا پیغام رسول دی. نو دی وجنه ان شاء الله تاسو پورا आवाज لګوي چې په دغه اجتماعګانو کې زیات مجمع شریک شي. بعض د سوشل میډیا خلک راځي صحیح په ځای باندې تصویرونه وباسي او چې هغه ورکوي یا د سیاسي جماعتونو لیډران راځي سره خپل سوشل میډیایي. نو زمونږ په دې خبره باندې مشران خفه کیږي. تاسو خدمت لا درخواست دی چې دا سو جای نظاره نه ده، پکنیک نه دی یا داسې د مشورتیا خبره نه ده چې دا موږ په سوشل میډیا باندې ورکو. زموږ د تبلیغ چې کوم ترتیب دی هغه کې اخبار نشته، رساله نشته، هغه کې د سوشل میډیا چې کوم دی نو هغه څنګه چې عام طور باندې سیاسي جلسې کیږي یا تنظیمونه ټرسټونه پروګرامونه کوي او په دې کې سوشل میډیا استعمالېږي. زموږ تبلیغ ترتیب دار نه دی بلکې هغه دا چې فارم مالک انفرادي په کس باندې مهنت شي او داغه ذهن جوړ کړي شي او په خپل شوق جذبې سره هغه د الله پاک په لار کې وځي او هغه چې کوم خپل ژوندۍ بدل کړي، الله پاک سره تعلق جوړ کړي او چې څومره ګناهونه تنه شي په هغه باندې الله تعالی نه معافي وغواړي او هغه ته الله پاک هدایت وکړي او دغه انسان د نور خلکو د هدایت ذریعہ وګرځي. نو لہذا دغه مرګور خدمت درخواست دی چې مشران په دغه باندې خفه کیږي، په دې باندې تنګيږي او دا تبلیغ د اصولو نه خلاف چې کوم خبرې دي هغه موږ کول نه دي پکار. رب کریم نه دعا ده چې الله جل شانو دا ټول اجتماعات کامیاب کړي او دې نه زیات نه جماعتونه الله په لار کې وځي او څومره خلک چې لګیا دي په دې کې ځوانان د مختلفو علاقو نه راغلي خدمت کوي د خدمت الله تعالی قبول کړي او مشران چې کوم بیانات منتقي الله تعالی په ایمان عمل توفیق نصیب کړي او دغه اجتماعګان الله تعالی تمام علم لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي.